سلامونه احترامات ګرانو کتونکو الف خان شیرپو یم کیمرامین را سره یاسر خان دی موجود یم په تورنزو کې او په تورنزو کې بیا په جرنده لار باندې بلکې شاته زمونږ جرنده چې کومه ده هغه روانه ده. په ړومبني ځل مو لیدله او دغه په ړومبني ځل چې کوم دی د نه لیدو په وجه باندې د واجد علي افریدي او د پیر اسف جان تورنزی نه په دغه باندې ګیلمن یو. ګرانو کتونکو دا نه څه واده دی نه څه د ابتابلي ولیمه ده نه و د هغه څه کویدن ده او نه څه ختم دی او نه څه بل څه پروګرام دی. دا تورنزوال ګروپ یعنی واتساپ ګروپ چې کوم دی واجد علي افریدي چې زمونږ کرایم ریپورټر دی صحافي دی او هغه یو خصه کړې ده. چونکې زه د تورنزو چې کله مثال ورکوم نو تورنزو باباجي صاحب یو ستر خستي وه خو بیا اے پي سي چې جوړه ده نو په دغه اے پي سي کې قومي وطن پارټي عوامي نشنل پارټي تحریک انصاف جمعیت علماء اسلام جماعت اسلامي پیپل پارټي او دغه شانتي مسلم لیگ نون او ټول ګوندونه چې کوم دي هغه په هغې کې په یو میز باندې وي ډېر په اتفاق او اتحاد سره چې مسله راشي نو هغه مخې ته وړي او د دوی یو ژوندی مسله چې کومه ده هغه څه موده وړاندې څو ورځې وړاندې په چارسه کې یو ډېره چارسده تورنزو کلي کې یو ډېره ناخوشګواره او دردېدلې پیښه راغلې وه چې د یو کور نه 15 جنازې هغه وتلې نو په دغه ورځ باندې د اے پي سي پته ولګېدله. بیا دې کې به د ایس ایچ او مرزی خو هم ذکر کوو بسم الله جان خان چې هغه هم په دې کې یو ډېر مهم رول ادا کړو او هغې بیا د تورنزوال د هغه هم شکریه ادا کوله. نو ګرانو کتونکو دغه واتساپ ګروپ موږ کنځلله تاویلې ماویلې د بل بېعزتۍ له او همیشه موږ پښتانه په څه مشهور یو د بل په بېعزتۍ کې خپل عزت وینو. نو نن دې پروګرام کې زه هم شریک شوی یم او صرف د دې دپاره چې دا هغه خلک دي چې د مختلفو ګوندونو سره تعلق ساتي د مختلفو قومونو سره تعلق ساتي د مختلفو محلو سره تعلق ساتي او دلته کې په خپلو کې راغونډ شوي دي هغه موږ ورته امریکن سیسټم هغه یې کړی دی او د خوړنې ډېر زبردست پروګرام دی خو چونکې موږ په خوراک کې کمزور یو نو انشاءالله چې کله خوراک کیږي هغه هم د تاسو سره شریکو. نو نن دوی راغونډ شوي دي په دې باندې به دوی څونه وخت بحث مباحثه کړې وي خپلو کې به یې خبرې کړې وي بیا نن د اتوار ورځ د سرکاري خلک هم پکې دي د هغوی چې کوم دی نو نن چوټي ده ځکه چې سجاد خان تورنزی پکې وینم ټوله ورځ دردېدلې وي دواړه ناستو نعیم هم ورسره د بزنس په کاته کې افریدي ورته دې ځای نه بغ بغ کتل نو بیا ما ورته ویل که نن د بزنس ورځ نه ده نو دې کې مشتاق تورنزی چې کوم دی هغه د اے پي سي صدر دی اجمل خان هم پکې خواته ناست دی علما هم را سره پکې ډېر ستر چې کوم دی نو په دې کې موجود دي او اسد چې کوم دی نو هغه هم پکې را سره موجود دی ټول ډېر تکړه تکړه ملګري دي د څه ماله نومونه راځي د څه به نه راځي او بل چې کوم دی نو زمونږ څه نوم دی صدام چې کوم دی نو صدام دی ټولو داسې تنګ کړی دی چې او دا اے ټي ایم کارډ هم دی خو موږ نه لري که نه شارق هم پکې دی ملک شارق تنګ کړی دی او دا دا چې صدر صاحب له چې کوم دی د سره ځای نه ورکوي صدر پکې چا راوستي نو ما یې زه په دې باندې خبرې اترې کوم نو دې سره سره دې کې د پراپرټۍ کارکوونکي دی هغه زه وایم 15 مرلې کور نیکه او 400 نو مشتاق تورنزی راته وایي چې ما سره د خلک رابطه کوي زه به له ښار ځان ځای ورکوم ځان لرې پکې کور جوړوي او ذمهوار به هم بیا دې وي نو انشاءالله تاسو سره به دوکه نه کېږي. نو ګرانو کتونکو په دې دغه باندې ډېر زیات بحث مباحثه کېږي چې نن بحث مباحثه وکړو. بل دا نه د ابتابلي واده موږ دومره پریشانه کړو نو هغه مو مشتاق تورنزی ووي چې نه بس د هغې موږ ذمه اخیستې ده بس اوس چاته مجت نشته دی نو خو د دې نه پس ابتابلي چاله ورځي چې واده مې دی دا دي ما ته ډایرکټ کال کوي بس دا قصه باب بند او خو چېرې دوی ونه کړه نو دوی پسې بیا زه چې کوم دی نو ساګر صاحب خبرې کوم صحیح ده که نه بیا به زه دوی پسې ساګر صاحب دا موبایل چې کوم دی دغه ته کېره نو بس ما زه به ورته نه ښکارم چې ته به کې ورښکارې. نو ګرانو کتونکو خبرې اترې به کوو د ملګرو سره خو هم د دوی هم ورو دوی هم ټپې ورو او چې لا دغه سره یې افریدي صاحب چې تو لکه وټساپ ګروپونه هر کلي کې جوړ دي او تورنزي کې څنګه خیال راغی او د هغې نن کمې پیدې تاسو ترلاسه کړې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شروع به دې شعر نه وکړم چې هلک د ماړه وي په ډوډۍ زما د کلي او خیر دی که زما پکې نوړی ورسېده. زمونږ صدر صاحب مونږ یو ورځ ناست وو دغسې پروګرام و زمونږ د اے پي سي میټینګ و او په هغې کې دوی یو تجویز پیش کړ چې مونږ دلته د اے پي سي کوم کارنامې الحمدلله زمونږ صدر صاحب کړي زمونږ ناظم صاحب
زمونږ قاسم مولانا قاسم صاحب هم دلته کې ناست دی. نور زمونږ چې څونه ملګري نو هلې ځلې کړې وې خو هغه هلې ځلې چاته ښکارېدې نه، او به داسې به یو کار وشو لکه زمونږ د مخبرۍ داسې ډېره لویه مسله وه د هغې د صفۍ حوالې سره. نو صدر صاحب و زمونږ نور ټول ملګري وو هغوی دا خبره وکړه چې دا مونږ څه طریقه کار داسې وکړو. نو په هغې باندې مونږ بیا ټول ملګري کېناستو، دا سوچ مو وکړو چې مونږ په دې تورمزو کې تورمزوالو کې اتفاق او اتحاد چې کوم دی نو دا مونږ راولو په څه طریقه باندې. په هغې باندې مونږ د سوشل میډیا سهاره چې واخېسته او په هغې کې مونږ یو تورمزوال ګروپ چې کوم دی هغه مونږ جوړ کړو. په هغې کې اوس زه خپله کارکردګي د مشرانو چې زمونږ کومه کړې ده نو الحمدلله تاسو وګورئ نو په ټول ډسټرکټ چارسده کې تورمزی داسې واحد کلی دی چې دلته د ډینګي وایرس چې کوم دغه چې کوم دی د هغې سپری چې کومه ده نو دا په ټوله تورمزو کې الحمدلله شوې ده، یو ځای هم داسې زموږ په تورمزو کې پاتې نه دی. بل شجرکاري مهم چې کوم دی هغه مونږ په مخبره کې کړی دی او زمونږ زیاتره بوټي چې دی الحمدلله دا ټول مرګي د دې خبرې ګواه دي چې هغه الحمدلله کامیابېدو طرف ته روان دي. هغې سره مونږ وارث خان لالا چې کوم دی دلته کې ناست دی د دغې بوټو د خسمانۍ دپاره هغه زمونږ د ټولو ملګرو وټاکه او د هغې دپاره تنها دغه چې کوم دی هغه د زمونږ د تورمزوالو د فنډ نه چې دی هغه مونږ ورکوو. د هغې سره که تاسو وګورئ نو په تورمزو کې لکه هر ځای کې زمونږ په ډسټرکټ چارسده کې تاسو وګورئ نو د پړانګو مخبره وګورئ یا نورو مخبرې وګورئ نو په هغې کې د څاروو مسله ده یا د دې بوټو مسله ده یا د دې واښو مسله ده. هغې زمونږ تورمزوالو چې څونه مشران دي که کشران دي او که زمونږ همزولي دي هغوی الحمدلله ټول راوتل په یو ورځ باندې او د دې ټولې مخبرې صفۍ چې ده نو دا مونږ په خپله باندې وکړه. نو داسې نور ډېر کارونه دلته کې زمونږ یو خور او ماشومه وه د هغې څه وادو د هغې دپاره زمونږ زیاترو ملګرو چانده وکړه. دلته یو کمره راپروت وه مفتي آباد کې په هغې کې دې ملګرو ډېرې منډې ترړې ووالې هم د دې ګروپ په برکت باندې الحمدلله هغوی ته اوس کار شروع دی او د ابتابلي د واده حوالې سره استاد صاحب خبره وکړه بي سي ملګرو ته یې ویلي دي انشاءالله هغه موږ خپل یو طریقه کار ولې جوړ کړی دی نو هغه هم موږ انشاءالله تعالی کوو. خبرې خو ډېرې دي او ملګري هم ډېر دي چونکې تاسو په ځان خبرې هم کوئ نو زه به خپلې خبرې مختصر په دې باندې ځکه کومه چې هر یو ملګري پکې خپلې خبرې وکړي تعارف پکې وکړي. دا ملګري راغلي دا موږ د دې لپاره جوړ کړی چې موږ ملګري دلته کیو چا یو بل له نوم ورته په شکل یې نه ولیدی بعضې خلکو په شکلونو لیدي خو نومونه ولې نه ورتللو نو موږ وایو چې دلته به زموږ یو تعارفي پروګرام هم وشي یو بل سره به هغه ناسته پاسته هم وشي زموږ په تورمزو کې چې کومې هلې ځلې شوي زموږ دا کومې ستونزې دي څه الحمدلله زیاتره حل شوې کومې چې داسې پاتې دي نو په هغې کې موږ صدر صاحب دي زموږ ناظمین دي زموږ دا نور وروڼه دي زموږ یاران دوستان دي افسران دي دا چې خپل تعلق دی هغه استعمالي او الحمدلله د تورمزو چې څونه مسلې دي نو هغه یو ښه طرف ته روان دي او دا تاسو په خپله باندې هم وي چې په عمرزو کې په عثمانزو کې د چارسدي په زیاترو علاقو کې هم دا خبرې کېږي چې د تورمزو الحمدلله یو ډېر ښه اتفاق او اتحاد چې دی نو هغه روان دی. ډیره زیاته مننه کوم او کوم خان هم ناست څوک ټرانسفارمر لګوي نو ورې هغه هم په دې کې دغه ګرانو کتونکو د تورمزو یا دا غونډه چې کومه ده دا د هغې کلو دپاره یو عبرت دی. صدر صاحب سره به نور مزید پکې خبرې ترې کوو. تورمزو یې څه ټیم کې ویره تورمزو کې جګړې دي نن تورمزو باندې چې کوم اړخ ته ځي نو غټه غټه مدرسې دي پکې غټې مدرسې یعنې د تورمزو باباجي صاحب هغه کم مرام چې و نو هغه نن ترسره شوي او د دین پرچار پکې ډېر زیات دی ورسره چې کوم دی د هر ګوند سره پکې تعلق لرونکي خلک شته او ټول په یو میز باندې دي. موږ په کلو کې طرفګنۍ کوو بهر وګورئ دا لیډرشپ چې کوم دی هغه یو ځای ناست وي او دلته کې موږ یو بل سره پوله پټې خو دا د اے پي سي ته دا کریډ ځي چې دلته کومه اے پي سي جوړه ده دا هر کلي کې نورو کلیو کې هم جوړوي خو د دې کلي اے پي سي چې کومه ده دوی خپلې غم خادې پرېږدي او د عوامو مسله چې وي نو هغې له بیا ټیم ورکوي او هغې کې بیا د لیډرشپ هم نه مني د خپل کلي په مفادو کې نو هر سړي له پکار دي چې داسې اے پي سي جوړه کړي. مشتاق تورنزی چې د دغه اے پي سي صدر ټاکلی دی ټولو پې امنه کړې ده ګینې دلته کې علما هم ناست دي دلته کې نور هم ملګري ناست دي هغوی سره به خبرې ترې کوو. مشتاق خان یو خو دا راته ووایه چې اے پي سي د څومره وخت نه چلي او تا د ستا په لحاظ سره ستا اے پي سي څه وکړه چې هغه سیاسي خلکو ونه کړل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستا ډېره مننه وروره چې رالې زموږ د پروګرام کې شرکت وکړو. زه اسف جان ور زموږ صحافي دی هغه ته
زمونږ چې کوم دی سیکرټري اطلاعات ته به هغه ته د اے پي سي چې څومره مشران راغلي هغې ټولو ته او خاص کار زموږ د تورنزوال ګروپ چې دا کوم ملګري نه په لومړي ځل راغونډ شوي دي ټول ته په دې پروګرام کې په شمولیت هرکلي زمونږ څنګه چې تاسو تپوس وکړو نو دا تورنزو په دې اشنغر کې کمزورې کلي او زمونږ داسې بې موره بې پلاره وو موږ دا مشران چې کوم دی نن 10 کاله مخکې 9 یا 10 کاله به کېږي داسې اندازتن چې موږ راغونډ شو موږ کېناستو موږ دا سوچ وکړو چې موږ چې کوم دی نو خلکو ته کینو په حجرو کې او کله یو ایم پی پسې منډه کله بل ایم پی پسې منډه کله چې کوم دی نو چا په در ناستو کله چا په در ناستو لکه دا چې موږ کوو موږ کم داسې یو کمزوري دی چې هغه موږ کار په خپله نه شو کولی مطلب دی بل شي ته موږ نه شو کولی دا په خپل دا کار ولې شو کولی که یونټي او اتحاد چې کوم دی موږ ټولو کې راشي بغیر د سیاسي بالادستۍ نه بالاتر سیاست به موږ سره په هغه ټیم کې کوو چې الیکشن راشي الیکشن د 2 میاشتې پاتې شي هر سړي خپله پارټي د خپل نظریات دی د خپلې پارټۍ سره منډه هم وي خپل د کوم دی تړل هم وي خپل د کمپین هم کوي خپل د پوسټر هم چاپ کوي جنډه دې هم کوي پوسټر دې هم کوي الیکشن کیمپ دې هم کوي خو چې الیکشن د مازدیګر ختم شي او رزلټ اناونس شي نو بیا واپس عمر اے پي سي ته ځمو موږ چې کوم دی نو دا ډېر وخت شکر الحمدلله وشو د هغې دا ډېرې کامیابۍ دی په تورنزو کې تا ته پیرس ما شروع کړو نو ته به ووایې چې حقیقت ته تاسو ایم این او د ایم پي نه زیات کارونه کړي مثال خبره زموږ غټه خبره جنازګاه وه تورنزو دا زموږ راغورځېدلې وه بیا چې کوم دی اجي رحیم الله زموږ ناظم و هغه وخت کې هغه چې کوم دی نو په یو ښه سوچ باندې چې کوم دی نو هغه جنازګاه کمزورې شوې وه روانه وه خرابه وه هغه راغورځوله بیا زموږ هغه پنډ چې کوم دی موږ ته نه شو کېده کوم چې جنازګاه پنډ وه هغې چې کوم دی موږ نثار شو پای کې سیاسي انوالمنټ هم بیا راغلی و چا پکې ویناګانې هم کړی یو څه بل څه خو د اے پي سي چې کوم دی منډې تړلې ولې هغه جنازګاه چې کوم دی جوړه شوه داسې د سکولونو مسلې داسې په هسپتال کې ډاکټر زموږ شوکت ډاکټر دلته په هغه وخت کې و یو ځل نه ټرانسفر شو دا اے پي سي مشران چې کوم دی ټول لاړل هغه ډاکټر ټرانسفر موږ واپس کینسل کړو دوباره بیا ټرانسفر شو بیا لاړو بیا هغه کینسل کړو د کلي مفادو لپاره داسې چې کوم دی نو که هر رنګه مسله راغلې په دې کلي کې چې هغه چې کوم دی چې د بسکور کې دا زموږ صدري روډ دی د دې میرا تورنزو ویلج کونسل ناظم دی داسې چې کوم دی قاسم مولوي صاحب ناست زموږ تورنزو ویلج کونسل ناظم نو موږ پکې چې کوم دی نو سره د اے پي سي د پارټونو علاوه چې کوم ناظمین او ممبران صاحبان دي دا موږ سره انبوډي ټول په دې کې او موږ د دې کلي خدمت چې کوم دی موږ نه ګورو ته وګورې په دې شهر کې بتا تا د ټولو زیات رپورټینګ ته کې او ته د چارسدې نه راواله او ته چې کوم تنګي پوره وګوره په دې کلي علاقه کې په دې ګرمۍ کې چې کوم دی کم ناروا کفر لوډ شیډینګ شوی دی چې هغې نه امپیاګان نه چل ورته نه ایم نه چل ورته واحد شکر الحمدلله د اے پي سي په برکت باندې تورنزه راسې کړی چې په دې کې موږ چې کوم دی ګنټه په ګنټه بیجي سره د 82.5% لاسس چې هغه وخت کې د موږ اوس هم دغه لاسس دی 82.50% لاسس کې چې تورنزه به چې کوم دی نو دا به ګنټه په ګنټه بیجي نو دا د الله تعالی رحم او فضل دې مرګرو د اتفاق او اتحاد برکت جنگ او شر او فساد دا موږ مکمل یو طرف ته خو دې زموږ صرف او صرف کار چې کوم دی دا صرف دا دی چې موږ وایو چې تورنزو خدمت وکړو کم نوجوانان کم مرګري کم طالب علمان دې کې اوس راغلي په لومړي ځل باندې ناست هم دي موږ دا وایو چې یاره شکر الحمدلله اول به زه خپل ووایم چې نه زه ایم این ای پاتې شم نه ایم پی ای پاتې شم نه زموږ سره سودا راغلی ده خو لکه زه ته صرف د خپل کلي لپاره کردار ښیم په حیثیت خپل ځان ته یو خبره کوم زه چې زما د تره زوی چې کوم دی هدایت حیرت الله افغاني په پاټه کې اډیشنل ډایرکټر و ایجوکیشن کې 54 جنکۍ چې کوم دی ما په هغه ټیم کې په هغه باندې برتي کړي ده تورنزو 54 په هغې کې چې کوم دی اوس هم څه په پاټه کې دوسه چې کوم دی نو د ډسټرکټ ته ټرانسفر شوي دي د هغې نه پس علمزی عمردی زما چونکې تعلق پیپل پارټۍ سره هغه وخت علمزی عمردی پیپل پارټۍ کو 22 نوکرۍ چې کوم دی ما په علمزی عمردی باندې تورنزو لپاره کړي په دې کې 4 سب انسپکټران چې کوم دی په رینجر کې لکه په 14 کې کې داسې چې کوم دی 100 بل 100 پولیس کې اسلام آباد پولیس کې دا 22 په هغه وخت کې ارشد چې کله ایم پی ای شونو هغه باندې چې کوم دی خدا ما د کلي خدمت هم کړی دی دې کې ما رور د ترزوی تربور دانا بس د پټۍ مرګري او یا مثال خبر د کلي کسان په دې کې 32 کسان چې کوم دی ما پارشد عمردی باندې کوم دی د خپل ویلیج کونسل کې ویلیج کونسل کې ویلیج کونسل کې دا برتی کړي کلاس 4 دا بل دوی ته خبر کوله مې چې حساب کتاب کو 111 ما سره لیست پروت لیست شیرپا عبد الله خان شیرپا باندې ما برتی نه کړ ډایرکټ دا برتی چې کله علمزی عمردی کړ دا هغه وخت یو وزیر داخله او په رینجر کې په اسلام آباد پولیس کې کړ دا شیرپا خان په تر باندې شوی دا خو چې موږ خپل ایم پی نه کار غشتو لکه چې هغه ته موږ د کار نه ویم موږ چې ایم پی موږ سره لکه ارشد عمردی چې کوم دی هغه وخت د قومي ته پټه ایم پی او نو خو د پټه ایم پی او موږ دغه نه کار غشتو مشه ته موږ د کار نه وی کېدل په کارونه ها دا چې کله سینیټیشن فند دا د مخامخه 4 کروڑ 82 لک روپیا چې کوم دی تاسو خوا کې پول د مخامخ چې کوم دی دا موږ هغه وخت ابتدا کړو 10 ارب روپو او په دې د دوی د ریاست د کوڅې مخه تاسو موږ بورډ لګیدل د سکندر احمد 2016 کې دا چې کوم دی د جندي د غاړې هغه چې کوم دی دا کوم چې پروټیکشن وال دی وته دا پکې شاملو دا 2 کیلومتر سره د نه وال د امید نړۍ پر دا پکې ټیم کې شاملو خو د بدقسمتۍ نه بیا زموږ حکومت چې لاړو بل ایم پی آر هغه بیا د روډ چې پیسې چې کوم دی یو خبر فوارډ د روډ پکې وخت ونه شو نو چې څه داسې کردار چې کوم دی دا شوی دا موږ شکر الحمدلله د کلي لپاره کړی دی
او لګیا یو اوس هم چې کوم دی په یو پلیټ فارم باندې که زه یو خبره وکړم نو دا پکې نشته چې مثال خبره صدر نه په مشوره کار کوو که زه یو خبره وکړم او څلورو کسانو یا پنځو کسانو زما د خبرې چې کوم دی تایید ونه کړو نو هغه خبرې چې کوم مشران کوي هغه به کوي هغه خبرې بیا نو دا تا د لبخان موږ دا وایو چې موږ په خپل کلي باندې شکر د فخر کوو او خاص کر چې کوم دی نو بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا موږ چې کله اے پي سي اجلاس کې کېناستو یو خبره کومه ضروري خبره ده نو موږ به دا هر څه کول خو لکه دا خبرې به چې کوم دی نو عوامو ته مخې ته نه راتلې ځکه چې د شپې به 2 بجې بجلی پسې وتو او تاړه به هم کو تاسید به هم کو روغې جرګې مرکې خو دا به چې کوم دی نو لکه مطلب عوامو نه پټې وې موږ بیا به اے پي سي کې په دې جامع محمود یا تورنګزی کې زموږ ډېر لوی دارالعلوم دی هغې کې چې کوم دی موږ زیاتره میټینګونه هلته کوو هلته کېناستو هغې کې چې کوم دی موږ یو مشوره داسې وکړه چې موږ وایو چې داسې یو ګروپ زموږ تورنزو له پکار دی چې هغې کې موږ سره تورنزو د عام عوام چې کوم ټول دي د پاټو نه بالاتر پاټۍ به یو طرف ته موږ ښودلې موږ پاټۍ بس پاټۍ مټۍ زموږ هغه وخت ماته ته وایي چې کله زموږ الیکشن وي باقي زموږ ورورولي ده نو هغې له موږ وایي چې داسې یو ګروپ موږ جوړ کړو چې په هغې کې چې کوم دی دا خلک موږ سره ټچ کړو که د دغه ملګرو څه مسلې د هر محلې نه د هر کندي نه راځي نو هغه چې کوم دی موږ خلکو یوه دویمه دا خبره چې دا ملګري به ټول چې کوم دی ګوره دا اتفاق او اتحاد زموږ په دې دی چې زموږ بلو په خټ کې واقعه راغله موږ صرف په تورنزول وټساپ ګروپ کې یو میسج یو ماشوم کړی دی د 12 سال 14 سال ماشوم هغه میسج کړی چې یار دا قصه شو ذاتي پولیس والا کړو روزه او په یو کال باندې 500 کسان چې کوم دي په لسمنټ کې کوم دي خټ پښو کې موجود وو لکه د دې لپاره چې کوم دي لکه داسې اتفاق او اتحاد خبره کوم بیا پکې موږ د دو وجدلو چې کوم دي انتخابي مشکور او ممنون یو چې ډېر زیات ټیم ور دی ورکړي لکه 24 غنټې د هر مرګري مطمئن کولو کوشش کوي چې کوم مرګري په ګروپ کې سوال وکړي دا غي جواب چې کوم دی ورکړي ما باندې ما ته وي اسد ورته وي ناظم صاحب ته وي بل مرګري ته وي چې خپل کې کاده په تمنډو ودو کا ورکه هغه مسله چې کوم دی پوری تور خلکې او دا مسله حل کول وته خپل د مرګونو ته پوښتنه کې تاسو کوم مرګري نه څه په ترونځل کو تعلق ساتي هغه وته دا وي چې حقیقت خبره چې مونږ کوم سوال کړی او کوم مونږ د ګروپ کې اعلان کړی چې مونږ د خپل کې شي په کار زیاده ضرورت دی د ډېر مونږ د رسول ماشومان وجود یو یاد کړو بدري چې نه کوته منګه چې کوم دی تقریبا د 70-80 هزار روپو دغه چې کوم دی پیکجونه ویل چې کوم دی منګه وکړو دا د کوم سره یو څلور چې کوم دی په لهي تنظیمونه دي په دې تورنځو کې دنه هغه موږ سره زیات امداد کوي د لاس 200 کسانو مستقل پیکجونه 10000 روپو د پرمنټ ورکوي یو په لهي تنظیم هغه نه علاوه کدا چې پروګرام راشي یا د منډه راشي د کابل او واقع راغلی و اسانه خټ کې شو پای کې د موږ ټول مرګ ډېر भरपूर کردار ادا کړو نو شکر الحمدلله په دې موږ ډېر زیات مطمئن یو چې نن ام پی ته ضرورت شته نن ام ان ته ضرورت شته نن د سیاسي مشر ته ضرورت شته او دا ټول چې کوم د ناس دي نه خوري مشران ورشتنه او ان شاء الله تعالی چې سم مسلې لري کړي ولاغه دا په مشترکه توګه حل کوو ډېر مهرباني ډېر زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو دا د اتفاق او د اتحاد خبرې چې اتفاق او اتحاد نیم پی هم دل راځي منه هم دل راځي डी आई जी هم دل راځي डी پی او هم دل راځي او डी سی هم دل راځي ما به پیر سیب جان کته دی په دغه کې دا پوسټونه یاره پلانکی ماشومې ته کتابونه پکار دي پلانکی دغه ته بیا د غوی روډ چې کم دی ناغم دلته کې سوشل ورک کوي او ډېر تکړه ما د یو یتیم ماشوم راغلی وه څلورمه درجې وه نو ما پیر صاحب ته وویل نو پیر صاحب یې یاره هلته کې نو لکه تورنځی نه موږ هم کار وباسو نو دا هغې خلکو دپاره یو عبرت دی چې دلته کې سوچ اجتماعي دی انفرادي نشته موږ دا کلي پسمانده چې پاتې دي دا زموږ د سوچونو د نیتونو د بنیتو په وجه باندې د پلانکې پاټۍ سره دي د کوڅه خو جوړه شوه که نه د ما سره په الیکشن کې ډېر زیاتې کړی دي څه زیاتې کړی هغه دپاره یې ووټ غوښتی دی هلکه بس وټونه دي تاسو وایئ چې زما ستا د ووټ احترام شته زه یو کلي کې ګرځېدم ټول کلي به راپسې وم دلته به زه کلین سویپ کوم 2 ووټه مې پکې اخیستي وو یو هم کال کې ما ووټ درکړي ما یې صاحب 2 مې اخیستي دي ما ته پته نه لګي چې چا راکړي دي نو دا نشته دی غورې دا بکسې څنګه ډکېږي او چېرته په دې باندې ځان لړمه چوي اجمل خان د عوامي نېشنل پارټۍ سره تعلق ساتي اجمل خان نننۍ غونډې ته څنګه ګورې بسم الله الرحمن الرحیم زه به اول لپان روز تاسو د ټول صحافیان زموږ چې څه نه دي تورنځو سره تعلق ساتي د تورنځو ټول مشران کشران د ګروپ ملګري د پی سي ملګرو ټول ته په جمع السلام علیکم او شکریه جی لپان روز زما خو چونکې تعلق زه بار بار دا خبره دي مرګور ته کوم چې زما تعلق د تورنځو سره دی زمونږ د پلار نیکه کلي چې دی تورنځی دی الحمدلله دلته مځمکې دي لکه زمونږ هغه پیرنټس ته وایي که نه جي مور پلار زمونږ تورنځی دی مشران دي تلو جي میرا تورنځو ته زمونږ تورنځو میرا د سرټیفیکټ زمونږ یونین کونسل دی غټ پټه صد درکړی دی الحمدلله هغه میرا ویلیج کونسل دی جي خو چونکې دا زه د اے پی سی په کم چې جوړېده نو په هغې کې زموږ یو کردار و په هغې کې عبدالرحمن حاجي صاحب و هغه نن خو نشته هغوی کلي کې خپل څه مصروفیات دي د هغې کې د مشتاق رور دي د اسد رور دي د ټول ملک شارق تی شو دا ټول زموږ د زبیر صدر صاحب شو دا ټول جي په هغې کې د اے پي سي جوړه کړه
او هغه کې زمونږ غټ انټرست پکې د تورنزو مقبره او په وخت کې ټارګټ مو تورنزو مقبره او هغه کې کوم دا مقبره کې څنګه دوی او خبر وکړه د رحیم الله ناظم صاحب هغوی په وخت کې یو دغه شی شو نو واپس موږ منډې تړي ول هغه موږ ته ډېر غټ اچیومنټ راکړي نو چې اچیومنټ هغه موږ ډېر مزه راکړه د کلي دا خدمت چې دا یو خپل مزه وي دی چې هغه کې چې چا جذبه وي هغه موږ له مزه راکړو هغه نه پس موږ دا ای پی سی دا ګول مقاصد موږ ایکسټند کړل چې چیرې دا موږ یو ښه طرف ته وربوزو چې نور مسلې پکې حل کړو نو هغه کې بیا واجد افریدي روډ پکې دا تورنزو یو ګروپ هم جوړ کړو دا پکې ایډیشن راغی چې چیرې دا شی ایکسپوز شي خلکو ته نو علب خان روډ زما خو مقصد دا چې تورنزو د کلي یو خدمت وشي او زما پکې چې سانه کردار وي چې هغه پوزټیو وي او هغه پکې موږ ادا کړو ولې چې زمونږ پہچان چې دی هغه د اکثرو د تورنزو دی نو په دغه زما پکې یو څو خبرې د مرګور ته هم ناستې په دې وخت کې چېرې موږ له پکار دي چې موږ په اخلاص باندې چې تورنزو کلي خدمت وکړو و تورنزو د کلي موږ خدمت وکړو زمونږ چې د راتلونکي نسل چې دی که نه چې تاسو خبره دښمن وکړه زمونږ ډېر تربګنۍ دلته راغلي دي زمونږ د خاندان در چا پکې راغلي دي دا د دې تورنزو تاریخ دی چې نو موږ دا نسل ختمول غواړي چې مینه ورکول غواړي اخلاص ورکول غواړي چې راتلونکي نسل چې دی هغه یو ښه میسج ورکړي هغه په اسلام آباد کې ناست دي خو هغه د دنیا انټرنیشنل یو زموږ تورنزوال ناست دي هلته د تورنزو د هغه ځای نه هیلپ روان دي کېږي او موږ چې راتلونکي نسل دې هیلپ وکړي زموږ دا مقصد دی او انشاءالله چې په دې کې موږ کینو به نور دې مقاصد ګورو روغ جوړې طرف ته صدر صاحب روان دي چې په تورنزو کې کوم دشمنۍ دي دغه دي په کوم سټیپس اخیستې شوي دي او الو هم پکې دغه زموږ مقاصد دي او دې انشاءالله یو برایټ فیوچر دی چې دې تورنزو سیاسي مقاصد پکې بالکل نشته چې سیاست په خپل ځای نظریه په خپل ځای هغه هر چا سره وي خو زموږ صرف د تورنزو د بچي خدمت دی دې مقصد دا زموږ یو څو خبرې ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو وي خدای دې د تورنزو له جګړې نه وساته دا مشهوره وه جګړې به وي د دې نه انکار نشته دی په دې ما وختن په وختن دلته کې یو ټورنمنټ و دغه ځای کې او په روژه کې و زه د شپې راغلو ما او هغه ټیم کې تورنزوالو ما له ډېر عزت راکړو په طور میلمه هغې کې ما دغه کړو د شپې دلته ټورنمنټونه هم کېږي لوبې هم کېږي دغه ځوانان هم راځي خو یو بله خبره درته کوم اے پي سي ته هم ږدم تورنزوالو ته هم ږدم دلته کې ډرین جوړ شوی دی ټیکهدار والا مخه ورکوله داسې جوړ کړی دی نو هغه اوبه په عیدګاه باندې ولاړي یوه خبره دویم دا ده چې د جنکو سکول وګورې نو اوبه یې خرابې دي او څه ټیم هم راپروزي دریم دا ده چې ماما ناست دی دلته مې شاته ولیده نو هلته هغه سکول چې کوم دی په 1954 کې جوړ دی نو هغې ته هم توجه ده نو مسایل هم پکې ښه ډېر دي دغه مسلو ته هم توجه ورکول پکار دي د مسلو لپاره د مسلو صاحب ناست دی او 11 کال یې شو نو بس خیر دی که نه اسد بی څنګه لیخي خیر دی اسد بی یو ډېر تکړه خدایي خدمتګار او هر وخت په کار کې مصروف هم دغه وجه ده کله پیل کېږي نو دا سره یو ګیدړسینګی شته دی نو څه به وایي اسد بی بسم الله الرحمن الرحیم علب خان بی ستاسو د اے پی سی او تورنزوال ګروپ ټولو ملګرو ته په جمع السلام علیکم زه خو به جي د اول د تورنزو ګروپ د اهمیت خبره وکړم ځکه چې دا خو یو څو ورځې شو چې دا ګروپ جوړ شوی دی وړومبی یو داسې واقعه راغله په خټ کورونو کې چې ډېره افسوسناکه وه یو ملګري په دې ګروپ کې وویل چې د تورنزو خټ کورونو کې کمره راپرېوته او په هغې کې خلک ګیر دي یاره زه درته وایم چې په 15 منټه کې هغه ټول ملګري رسېدلي وو هغې موقع له ویې کتل نو هغه ټول تورنزوال ګروپ ولته نو د هغې کریډټ جي دا واجد علي بی ته یا زنګ صدر صاحب دی ټول د اے پي سي ملګرو ته د هغې کریډټ ځي بیا زه د هغې د دغه خبره زده کوم چې هغه دغه داسې هایلایټ شو چې هغې دپاره د پیکج اعلان شو هغه مونږ جي تاسو ته به په نوټس کې چې په 2022 کې کوم کیسونه د ډیت شوي دي هغې ته له خپل هغه پیکج نه دی میلو شوي مونږ د اے پي سي ملګرو په 15 ورځو کې هغې له هغه پروسس پوره کړه او هغې ته 50 لک روپۍ د اے پي سي ملګرو ورکړې د هغې نه علاوه د کومو خلکو چې ډیمیجز شوي وو په هغه ورځ باندې جي په دې خټ کورونو کې یو ناني ګل او د هغه 2 کمرې راپروتې وي یا یو منور شاه په دې خټ کورونو کې یو د ساجد دي دا ځای و جي هغه مونږ تقریبا چې په شپږ ورځو کې هغې ته مونږ د هغې نقصاناتو پیسې هم ورکړي دي لکه دونه تیز پروسس مونږ په هغې وکړو هغې ته هم هغه تقریبا چې د ډیمیجز یو ته 2 لک روپۍ ورکړي بل فیملي ته 2 لک ورکړي یو ته 80,000 روپۍ ورکړي نو دا جي د اے پي سي د ملګرو هغه زورو بل جي په دې به ته خبره وکړم چې اے پي سي زنګ شروع شوې ده ایاز صاحب ناست دی زنګ د تورنزو سکول کې جي کوم چې عمرزو سره دی پرنسپل صاحب ناست دی هغه جي دې کې د سولر سیسټم دپاره زنګ پیسې وي یا د سینیټیشن دپاره لږې پیسې وي
نو هغه زما او د هدایت اجي صاحب د هدایت عمرزی هغه وخت کې ډسټرکټ ممبر و زموږ پیسې وې ما پکې سولرایزیشن وکړو کپړې مې ماشومانو ته واغشتې او بیا جي اے پی سی دا زور ولګو چې په دې کې د جومات ضرورت دی نو هغه پیسې مو په خپل کوششونو راوویستې هغه سکول کې م جومات جوړ کړو د هغې نه علاوه دغه راغلی انتظارګاه موږ ته په وخت باندې راغلی چې دا په تورنزو کې جوړه کړې موږ ښه کوششونه وکړه ځای نه میلاوېدل چا راکول نه ایاز صاحب ځای راکړه نه هلته هم خو سکول کې یو جوړه کړه یا په چړی باندې یو ځای کې جوړه کړه نور ځای نه میلاوېدل نه ملګرو ته پې شکایتونه ښه دا روډ به خبره وکړم طریقاتي کارونو حوالې سره تاسو ووایئ چې ووایي نو زه به په تورنزو کې به داسې سکول جي ونه وینئ چې سولرایزیشن د هغې نه دی شي تاسو په خپل هغې له راغلي یم کتلي م دي ګوبیچو زنګه هغه وخت کې زه د ډسټرکټ ممبر د تورنزو وم خو ما په سرکټریټار بیچو کې سولر لګولی دی ما په ډسپنسرۍ کې سولر لګولی دی یا د سینیټیشن حوالې سره که زه خبره وکړم نو په تورنزو کې ښه پوره طریقاتي کار شوی دی اوس په دې لږ ورځو کې جي زه ته خبره کوم د 4-5 کروڑ روپو روډ جوړ شو یا د جوماتونو حوالې سره خبره ده نو په تورنزو یونیکورن جی جی زه به د هغې خبره به د هغې خبره به جي زه وکړم چې زه جي د هغې خبره به زه وکړم چې هغه ولې د هغې وجه ولې ده چې د سن 26-27 یو ډرین دی او په نقشه کې شته او هغه بند شي هغې نقصان خو به موږ ته راځي هغه خو زه درته خبره کوم انتظامیه دغه وخت ډي سي و ډي سي له پکار و چې دا څیزې کلو کړو احتجاج پې درته وشو نو چې یو څیز بند شي نو هغه نقصان خو به خامخا راځي دا د نه هغه وخت کې اے پي سي نه وه د اے پي سي د هغې نه پس جوړه ده که اے پي سي وه نو دا مسله به بیا نه وه او نو تاسو ته پته لګي په سیلاب کې موږ څه کړي دي هغه خو تاسو به راله موقع له راتلی چې د کروڑونو روپو دا هم د دې اے پي سي او د ملګرو د برکته شي بالکل ګرانو کتونکو د اسد صاحب یعنی دا ټول ګوره په ترقۍ باندې خبرې اترې کوي ټول په د تورنزو په ترقۍ باندې خبرې اترې روانې دي نو دا د تورنزوالو دپاره یو ډېر دا الله دې کړي چې هر کلي کې داسې اے پي سي جوړه شي هر کلي کې خلک چې کوم دی نو ګروپونه جوړ شي لکه زمونږ ما به د خپل کلي مثال ورکو اوس یې نشم ورکولی بې اتفاقۍ ډېرې زیاتې پکې را دغه شوې او دې سیاست ته وجې نو دغه وجه را ستا په ډه څه شته ښه دلته داسې چل دی چې نعیم موجود دی بیا آخري به چې کوم دی نو مولیانو طرف ته ځو که نه او بیا به چې کوم دی نو د خوړنې دغه دی او زبردست او ناظم صاحب هم دغه دی نو څنګه صاحب السلام علیکم د ټولو ملګرو ډیره شکریا چونکې دا اے پی سی ټول مشران ملګري دلته راغونډي او ټولو تفصیلا خبرې وکړې چې د اے پی سی څه کردار دی په دې باندې ټولو ملګرو خبرې رالې او چې څه مواقف و هغه مخې ته راغی خو زه به چونکې یو خبره وکړم دا موږ چې دلته څه کوو نو دا کار په ترقي یافته ملکونو کې د هر څه ریاست کوي دا د ریاست ذمه داري ده خو چونکې ریاست خو بس موږ ټولو ته پته ده چې څه پوزیشن دی نو هر سړی مایوسه دی د دې وجې نه اوس په دقه شان دا خلک راپاسي او دوی به په خپله دقه شان یو کردار ادا کوي نو هله به زموږ مسلې حل کېږي که چېرې موږ د دې خبرې انتظار کوو چې د بل ځای نه به یو سړی راځي او به زموږ مسلې حل کوي نو تقریبا دا اوس ناممکنه خبره ده نو تقریبا ملګرو خو بس ټولې تفصیلي خبرې وکړې په دغه باندې ډېر ملګري نور هم ګڼ دي او انشاءالله د اے پی سی د پلیټ فارم نه به موږ چې څومره ملګري دي موږ به خپل وس خپل کوشش کوو او ورځ او شپه به نه ګورو انشاءالله روان دیم چې دا څه خبرې اترې اصل کې موږ داسې اوس اے پی سی ملګرو دا مشوره ده چې موږ یو کمیټي جوړو چې هغه خاص کر دلته دشمنۍ تربګنۍ تاسو ته پته ده ډېرې زیاتې دي نو دې له موږ یو کمیټي جوړو چې هغه خاص کر په دغې باندې فوکس کوي داسې موږ یو ټیکنیکل کمیټي جوړو که دلته کم ترقیاتي کارونه وي چې د هغې کوالټي چې کول وي یا دغه شان نو د هر کمیټۍ به خپل یو کار وي د صدر صاحب په نګرانۍ کې چې کوم د اے پی سی زموږ صدر دی نو انشاءالله دغه شان به زموږ ټولې مسلې حل کېږي او زما دغه شان ریکویسټ دی چې د هر کلي د هر علاقې دغه شان مشران راپاسي او دا مسلې په خپله حل کړي ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو دلته موږ نه په حکومت نه په ریاست نه په سیاسي پارټۍ نه په چا باندې تنقید دا نه دي ناسته دا تورنزوال ګروپ دی د واتساپ ګروپ هغې کې دا ټول خلکه
اډ کړي دي دلته راغونډ کړي دي او د خوړلې ښه غټ پروګرام کړی دی د خلکو د عبرت لپاره دا پروګرام کومه چې پاکې اوبه به ریاست راکوي نه یې راکوي غم یې دوی کوي صحت په دوی ریاست راکوي نه دوی سپری دا خبر وکړه که نه دا اپنی مدد خواه ډیچوکو کړي دی دوی په تعلق کړي دي د 1 روپۍ د نشته چیلنج سره وایم چې حکومت د سپری دپاره 1 روپۍ هغه د خپلو تیلو پیسې یا چانده چې کومه ده خو دوی په خپل کار یې ویسته او په ټول تورنځو کې چې کوم دی نو سپری شوې ده دغه شانتې اوس هم سکولونو کې دا کې مسلې شته خو چې دوی داسې اتفاق او اتحاد دي نو راتلونکي وخت کې به تورنځو چې کومه ده دا مخ په ترقۍ رواني زه ته خبره کوم د دې اسد به یو کشر رور دی او نن یې دې ځای کې دا خبره کوم زه چې چېرته ویډیو کومه نو هغه نمبر اخیستي لاړ شي ډېرو خلکو له کمرې جوړې کړې په پړانګو کې په ډیري زرداد کې په نسته کې په سړېرو کې دا به چاته نن پته نه وي خو نن یاسې دې خلکو ته وایم نو داسې خلک هم تورنځو کې شته ما څنګه د پیر صاحب جان ذکر وکړو نو ډېرو یتیمانو ته چې کوم دی هغې کپړې واغېستې دغه شانتې اپریدی چې کوم دی زه پې د دې ټولې ضلعې تاڼه تحصیل کوم صرف دا تورنځو دپاره خو ډېره خوشخدمت ټولې ضلعې خوشاب قدر کې مسلې اپریدي صاحب دغه مسله د ښځه ورغلم خپل کار به پریدي ځي به خو تنګي کې مسله ده بلکې زه د کور د خانه دا ته ګوره تورنځو موږ له هم ډېره مینه راکوي نو دا یو ډېره مهمه خبره ده چې په دې باندې خبرې وکړو ناظم صاحب دی هغه ورځ ایسي راغلی و نو ایسي صاحب یو خبره وکړله نو ناظم صاحب پرې ودانګلي وي د خپله جیب هم دا نالی صفا کړې ده نو بیا هغه ایسي صاحب بېرته لږ راشه که نه لږه چای وڅښو نو هغه له به چای ولزم دا دغې خبرې نه پس چې کوم دی نو چې چای راسره څکي نو ضرور چې کوم دی خوشحالۍ به مې خو به هر حال دلته کې کار چې کوم دی نه کي او د جمعیت علما اسلام امیر هم دی مولانا صاحب نو نن چې کوم ټولګي کې ناست دی ځوانان هم دي پکې او مشران هم دي پکې او اتفاق او اتحاد باندې به څه وایي بسم الله الرحمن الرحیم وړومبی خو زه ستاسو الف خان به شکریه ادا کوم چې تاسو موږ له دا ټیم راکړو تاسو دلته رالئ زمونږ د تورنځو چې کوم صحافي برادري ده د هغوی شکریه ادا کوم او زمونږ کوم آل پارټي کمیټي کوم مشران دي د هغوی شکریه ادا کوم او بیا خصوصا واجد افریدي صاحب د هغوی شکریه ادا کوم چې دا پروګرام منعقد کړ او زمونږ د تورنځو د ملګري راغونډ شو او یو پروګرام هغې جوړ کړ په هغې کې ستاسو اوس دا نشست چې دی نو دا د تورنځو د مسایلو متعلق تاسو دا کېښوده نو تورنځو خو ډېر یقینا مسایل دي او چې کوم زمونږ بیډي کوم الیکشن شو په هغې کې کوم شوق او جذبې سره موږ له خلکو ووټونه راکړل و یقینا موږ هم هغه پوره شوق او جذبې سره و چې د خپل کلي خدمت به وکړو خو لیکن هغه خدمت موقع به ده ووایم چې حکومت هغه موږ ته فراهم نه کړله هغه فنډونه تر اوسه پورې تاسو ګورئ الف خان به چې زمونږ ناظمانو ته یا چیرمینانو ته څه فنډ هغه ریلیز نه شو که تحصیل چیرمینان دي یا مثلا ویلیج چیرمینان دي اوس که تاسو خیال کړي یو دغه داسې شوی دی افریشنل اخراجاتو دپاره څه فنډ هغه ریلیز شوی دی نو هغه زموږ د ضلع 400 دپاره 1 کروڑ 94 لاک او 34,000 روپۍ دي دا 3 تحصیل دي او دې 3 تحصیلو کې 146 ویلیج کونسل دي نو دا 1 کروڑ 94 لاک 34,000 چې په 140 باندې تقسیم کې دا 1,33,109 روپۍ راځي پر ویلیج نو لکه دا 1,33,109 روپۍ دي پر ویلیج لکه ما تورنځو ته دا 1 لاک روپۍ راغلی نو په دې 1 لاک روپو کې لکه مثلا دی کې د دفتر چې دی نو د اخراجات په هغې باندې یا مثلا چېرته رینټ د هغې وي نو لکه دا څه شی شو 1 لاک روپۍ باندې به لکه سړی خپل ویلیج کې څه کوي اسټیشنري پې هم نه کېږي خلک په دې تمه باندې دي زمونږ تورنځو ګروپ کې واجد علي صاحب چې دی نو هغه لګیا دي چې یاره شکر دی زمونږ تورنځو ته چې دی نو دا فنډ راغی دغه راغی نو د هغې نه دی دا ملګري خبرې چې 1,33,109 روپۍ دي او دا لکه د دفتري چې کوم اخراجات دي افریشنل اخراجات دي دا د هغې دپاره دي نو یقینا او دا خو بیا زما خوش قسمتي ده او زمونږ صدلي به خوش قسمتي ده چې زه شکر الحمدلله چې کومه زمونږ هغه اختیارات زمونږ نو یا زمونږ هغه دغه نو هغه موږ پسې شاته FEC لګیا دی هغه کم کورینګ چې دی نو هغه کوي نو بقایا زمونږ هم په هغې ورځ باندې بیا موږ لاړو دغه سنټینیل سکول ته د هغې موږ عمارت وکته خو یو صدر صاحب سره ما د ګورېدلې خپل چې کوم ګورنمنټ زمونږ سکول دی د قجورو سکول چې موږ ورته وایو په هغې کې الف خان به یې زمونږ 4-5 کمرې داسې دي مخامخ چې کومې دي
هغې ته یې طالع والي دي. زه بله ورځ ورغلی وم، ما ورته وې دا اسدعلي م ناست و، MP صاحب راغلی و، بله ورځ هغه سره مې هم دا ډسکس کړه. نو هغه طالع ورته ولې والي دی چې دې کې موږ ماشومان نه کښېنو چې ته دا رونه غورځېږي. نو ځکه زموږ د تعلیمي چې کوم هغه دغه دي مراکز دي، سکولونه دي، دغه دي، د هغې دا ډېر بوسیده حال دی او تعمیرات چې دي نو دغه غورځېږي، دغه کېږي، ماشومان دي. نو نور مسایل دي، خو انشاءالله امید هم شته چې خپله باندې انشاءالله او چې کوم زموږ FEC مشران دي او خپل زموږ آل پارټي کمیټي مشران دي، کشران دي، د تورنزو کوم زموږ ملګري دي، نو انشاءالله به شمول د دوی په ملګرتیا او اتفاق سره به انشاءالله دا مسلې حل کوو. ډېره زیاته مننه کوم ګران کتونکو. ناظم صاحب چې خبرې وکړې نو د قوم ته او د خلکو ته چې کوم دی نو دغه وضاحت وکړو، ځکه چې خلک به د ناظمینو نه دغه کوي دوی سره دا خو بیا مولیان دي، د مچۍ دم ورسره شته، خو هغه نور سره چې دم او دغه نه ورځي هغوی سره به څه کوي. نو هېڅ هم نشته دی غورې ښه. لکه اوس دې وخت کې هسپتالونو ته 15 کروړه روپۍ ریلیز شوي دي، نابل ورځې په حساب کتاب کوو نو پی هسپتال پکې 500 روپۍ رسي، نو دې کې به د ډینګ سپری وشي. دا د ډینګ سپری چې کومه ده دا دوی دغه کړې ده. خو زه افتاب علي سره لږې خبرې کوم. افتاب علي ته به خیر زموږ باره کې څه ووایې که نه، چې موږ دله څه وکړل او کېږي څه روان دي که نه دي. بسم الله الرحمن الرحیم. علب خان وروره ستاسو ډېره زیاته مننه چې تاسو نن زمونږ د اتفاق او اتحاد تشریف راوړو، تاسو له کوریج ورکوئ. نو یقینا دا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده چې د تورنزو نن زموږ څومره سیاسي پارټۍ دي هغوی د مشتاق خان تورنګزی په قیادت باندې متفق دي او یقینا چې دا په غونډه خیبر پښتونخوا کې یو مثال دی د نورو ښارونو لپاره، د نورو سیاسي پارټو لپاره چې هغوی دلته په APC په یو پلیټفارم باندې هغوی دلته چې کوم دی نو دا را یوځای شوي دي. دا د غونډې خیبر پښتونخوا دپاره چې کوم دی نو دا یو مثال دی دلته. او نن بیا واجد الفریدي صاحب ډېر زیات مننه کوم چې هغوی موږ له افرادي قوت راکړه، چونکې زه د آل پارټي کمیټۍ د تورنګزی سیکرټري اطلاعات یې ورکوم، ما تاسو ته د هغوی دا کارونو باندې شروع وکړه. نو یقینا چې وخت په تیر شي او خو زه ورته هغه نه ویم، زه تر هغې د APC یو کار هم نه منم. ډېره مهرباني. او ګرانو کتونکو نن سبا پار کلي کې دا سیکرټري نه دی، دا ډېره خمي سیکرټري په پټو کې ګرځي غورې، د ډیټ سرټیفیکیټ، د برث سرټیفیکیټ. نو په دې غونډه کې هغه دغه سیکرټري هم ناست دی. نو دا یو ډېره مهمه تورنزوال لپاره خبره ده. نو ته مشره ته بس کښېنه که تا دومره ستړمشي شروع کړي دي. شفیق جان د جماعت اسلامي ذمهداري یم ما جمعیت علماء اسلام او ما پکې د قومي وطن پارټۍ، د عوامي نشنل پارټۍ، تحریک انصاف، د جماعت اسلامي دوی سره خبرې کوو، خو نور پکې پارټو والا څه پاتې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن د APC چې کوم دلته تورنزوال ګروپ دلته دا پروګرام کړی دی، د ټولو مشکور یم او د علب خان ورور زیات مشکور یم چې دوی دلته رایل او تاسو ته د موبایل په شیشه باندې په ټوله صوبه کې او په ټول پاکستان کې د دې پروګرام دا کوریج ورکوي. ملګرو خو د تورنزو په مسایلو باندې خبرې وکړې او الحمدلله APC غټه کامیابي په تورنزو کې په هره مسله باندې دا کړې ده. خو زه دلته چې کوم د APC مشران ناستي او دغه ناستي په تورنزو کې یو غټه مسله دلته د تورنزو د نوجوانانو ده. یو دلته دی په تورنزو کې د لوبو څه میدان نشته، ټول نوجوانان چې څومره دي څه په مقبره کې لګیا دي او دلته په تورنزو کې یو ګراوند هغه هم د بده مرغه نیم په سکول کې دغه شو، نیم دغسې اخوا دېخوا شو، واړه پکې دغه کوي. او بله چې کومه خبره ده د منشیاتو حوالې سره ده، د تورنزو زیاتتر څومره نوجوانان چې دي نو د آیسو او په دې دغه کې ککړ شوي دي. نو انشاءالله په دې به هم د موږ میټینګ کې خبرې پوره دغه کوو او بیا هم په آخره کې ستاسو ډېر مشکور یم چې دلته دې پروګرام ته مزیري وکړه. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. او بس وایند اپ کوو به. خو بله خبره پکې څه راغله، آیس، نشه او په دلته په ځوانانو کې دا ډېره ده. نو دا په ټوله ضلع کې چې کوم دی لکه دغه داسې خوره شوې ده او دغه خلک چې کوم دی ورځ تر بلې ترقي کوي او په دې کې بعضې ولس، بعضې پولیس او بعضې علماو نه چې کوم دی نو زما ګیله ده. نو په دې باندې کردار دی. نو په دوو کې به یو په تقسیمو څوک په خبرې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نړیوال ستاسو شکریا ادا کوو چې راغلې او زموږ د دې پروګرام هم کوریج وکړو. الله هم د دې اجرونه تاسو له درکړي. د APC
چې څونه مشران دي د دې شکریا ادا کوو، خاص کر د افریدي صاحب چې هغې دا ټول ستړی هغې کړې ده او د هغې د برکته موږ نن دلته ناست یو او خدای شته دونه خوشحاله یو چې زه چېرته هم د مدرسې نه چوټي نه کوم او نن مې دواړه مدرسې چوټي کړي ده، سارې مدرسې ته ملا نړم او د مازدیګر هغه مې چوټي کړی مې نن ورځ زما د تورنګوالو ده، نو ډېر زیات خوشحاله یم او خدای شته تورنګلو سره زما محبت ډېر زیات دی. زموږ تورنګلو کې دارالفتان او دیني ماحول مطابق چونکې زموږ فیلډ دیني دی نو تورنګوالو لپاره دیني سهولیاتو یو خبره نیمه به وکړم چې زموږ په تورنګلو کې دارالفتان وه، پټوارخانې ته به چې څوک لاړل او فتوې ضرورت پیښ شو نو چارسدې ته به تلل، تنګي ته به تلل او دغه لرې لرې ځایونو ته به تلل. الحمدلله هغه زموږ مدرسه کې دارالفتان د تورنګوالو دپاره چې کدونه راشي اوس پس نږدې مازدیګر که راشي که ماښام راشي که د شپې راشي موږ ورله فتوه ورکوو. د شهیدانو د واقعیت چې وشوه په دې کې د فتوې ضرورت راغی هغه الحمدلله زموږ د مدرسې نه جاري شو او په هغې باندې هغې ته هغې امداد میلو شو. نو د تورنګوالو لپاره موږ یو د سیکنډ ټایم مدرسه کولو کړې ده که یو انسان داسې چې هغه خپل بچي تعلیمي دنیاوي تعلیم پې کوي نو هغه هم ورسره کولی شي او د مازدیګر ټایم کې موږ مدرسه کولو کړې ده په هغې کې الحمدلله موږ سره چې کوم دي پولیس والا دي، پرنسپلان را سره دي، په هغې کې موږ سره ډاکټران دي، لیکچرران الحمدلله موږ سره سبقونه وایي نو ډېر ښکلې د صدر صاحب ورور قیصر خان موږ سره پکې سبق وایي، کاروباري شخصیت نو ډېر ښکلې طریقې سره کار روان دی او دا د تورنګوالو لپاره خاص کر موږ دغه کړې، نور خو هر چاته پکې داخلي اجازت دی. دا یو خبره پکې ډېره ښکلې وکړه چې قیصر خان پکې سبق ویلي. وروسته صدر صاحب حق نواز دراني دا ډېر تکړه سیکرټري اطلاعات دی، خو ګرانو کتونکو وی مثال ورکوي اوس په دې باندې صدر صاحب د تپوس کوم وي خدای دې وي د تورمزو پټوارخانه کوم هغې پته نه لګي وي چېرته یو وي چېرته ځمکه پته نه لګي په لیز یې اخیستې ده خو څه قصه قطاره ده په دې باندې بس یو تپوس کوو او خپل تعارف وکړو څه به وایي په دې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ اجرن د پټه کړې به ځان سره خو به تازه وړو. زما نوم ملک راشد تورنګزیری جي او لفخان لاله د تورنګزوال ګروپ ډیره شکریا ادا کوم، خاص طور د صدام بی چې د صدام بی پر ګروپ کې وي چې جرند کې ملکانانو جرند کې ناسته کو نو ټول په امنو کا چې راځي هم دا ځای خري نو زه به یو مختصر خبر وکم چې دا ځای د ټول شنغر خلک چې څومره شنغر خلک دي د غي زیری او د یارباش کم یارباش دي کم ملنګان فقیران خلک دي دغه ځای دی راځي کې نه پاسو انجوای کوي دې ځای ته دا موږ په لومړي ځل لیدل په کار وجاته مخکې ښودلی خو دا او سره خوا کې ناست نه هغې ډېر صفته کوم هرې که نه بس آخري به دعا به کړو بس قصه به ختمه کړو بس صدام چې کوم دی نو بس هغه راشد به یې دغه ستاینه وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الکریم. د ټولو ناول خو د صحافي برادرۍ او بیا زمونږ محترم مشر د حاجي فیض محمد صاحب دی چې کوم تنظیم دی میوجې د هغې شکریا ادا کوو د علب خان صاحب دی چې رالل او الحمدلله خبرې ټولو مشرانو تفصیلي وکړې، زما د خبرو ضرورت نشته دی. زمونږ د پی سي کردار هغه د ټول اشنغرو بلکې د ټول خیبر پښتونخوا خلکو ته پته ولګېده او زه صرف د خپل کلي مشرانو کشرانو ته د اخري پیغام دی چې دا کوم د اتفاق او اتحاد دا منظر دې ځای کې دی انشاءالله موږ به دا عهد کوو چې دا به موږ دغه شانتې د صدر ای پي سي تورنګزی مشتاق خان او د ټول ای پي سي د مشرانو په سربراهۍ کې جاري او ساري ساتو او څنګه چې زموږ علب خان صاحب ووی زموږ صدر صاحب الحمدلله یوازې ترقیاتي خدمات نه دلته کې د روغو جوړو د دشمنو طرفګانو هغه صلح د قوم خدمت او څنګه چې د منشیاتو خبره تاسو وکړه انشاءالله موږ به یو یو کور ته او یو یو رور پسې ګرځو د دې د ختمولو به موږ کوشش کوو. زموږ صدر صاحب له او د پی سي مشرانو له الله لوی صلاحیت او لوی بصیرت ورکړی دی انشاءالله موږ به د خپل کار دغه شانتې جاري او ساري ساتو او چې څه قسمه خدمت وي په موږ باندې راځي موږ به هغې ته لبیک وایو او ولاړ به یو. الله دې زموږ ټولو حامي او ناصر شي. اخر دعوانا الحمدلله. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. روزانه زموږ په دلبر ریډیو باندې نیوز راونډ اپ پروګرام وي دا څونه واله د 9 بجو پورې په هغې کې خلک شکایتونه کوي. د تورمزو والي سره د څښه اوبو شکایت راغلی چې ډیګۍ خرابه ده
دویم دا ده چې دلته کې هسپتال لپاره د فیملی دغه والا چې کوم دی هغې دپاره د کرایې ځای ګوري نو په هسپتال کې ځای شته دی خو بل ځای والا ګوري چې هلته کي. دریم دا ده چې پټوارخانې کله یو ځای کې وي کله بل ځای کې وي د هغې دپاره ځای دی نو دغه څو خبرې شته دي نو دا دې باندې تاسو د ډیګې په حوالې سره خبره دا ده ادب خان بھائی چې زمونږ هغه ډیګې خو چې کوم دی چونکې خرابه ده هغې دپاره موږ تلي پبلک هیلث سره خبره کړې ده 55 लाख रुपये چې کوم دی ټنډر کې تېر شوي ټنډر کې موږ ته ریلیز شوي دي زموږ فنډ پروت دی انشاءالله هغې ته به نوې پیپه چې هغه زاړه پیپونه زموږ په ځمکه چې کوم پراته خراب شوي دي زموږ تورنزو کې 2 ډیګې دي 2 دغه دي واټر سپلای سکیمونه دي یو چې کوم دی د کلي په هغه سر دی او زموږ میروزو محله کې دی او بل چې کوم دی نو دغه شاړی باندې دی هغه چالو دی د هغې نه ډایرکټ کورونو ته چې کوم دی نو ډایرکټ اوبه ځي تازه بس پمپ سټارټ کړو او د پمپ نه چې کوم دی هغه د بمبې چالو شو ډېره زبردست اوبه دي 500 فوټ کې هغه بور شوی دی 500 فوټ کې او هغه ډېر بالکل د رشن واټر په شان اوبه چې کوم دی هغه نیم کلي ده چالو دي یوه دا د پټوارخانې حوالې سره خبره وکړه زموږ دلته یو زړه پټوارخانه وه هغې کې بدقسمتۍ نه چې کوم دی چې ډیپټي کمشنر سره تعلق و په هغه تعلق باندې چې کوم دی نو ډیپټي کمشنر هغه دغه چې کوم دی د نن مثال پولیس باندې هغه یو کور ته حواله کړه او ته ویل چې دا به او ته به دې چې کوم دی دا به ستاسو کور سره جوړتان دا به نن مثال لیز هغه ورکړه او لس مرلې ځای چې کوم دی به ته بار واخلې او هغې به چې کوم دی پای کې پټوارخانه جوړه شي هغې حوالې سره موږ 2 ځله ډي صاحب سره ملاقات کړی دی اخري زموږ سره یو ملاقات دی انشاءالله په دې روان میټینګ کې موږ چې کوم دی د سلام مشوره کوو چې کوم 10 مرلې ځای موږ ته هغه کور منلی چې چاله نن مثال لیز باندې پټوارخانه حواله شوې ده چې موږ ته هغه 10 مرلې ځای چې کوم دی منشن کړي او مکمل والا موږ راولو په هغې موږ د پټوارخانې له بلډینګ جوړ دغه څو خبرې وي خدای ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو په دغه ځای به یې ختمو دغه شعر ویم چې پرې کړې ښه ده دغه ژبه په چاړه د قصاب حقه خبره چې د زور مخکې کولی نه شي مشتاق تورنځی د هغې ملګري حق وایي د حق ملګرتیا کوي د خپلې کلي د مفاد لپاره لګیا دي الله دې کړي چې په هر کلي کې داسې اتفاق او اتحاد او داسې پیسې او داسې خلکه داسې مینې خورې شي مولانا صاحب خبره وکړه وي چېرته مې د مدرسې نه چوټي نه وه کړې او نن مې د سار کلاسونه هم چوټي کړي دي او د مازدیګر هم چې دې دغه لز راشمه نو ضرور چې کوم دی داسې اتفاق اتحاد قایم کې بیا به پرې خبرې کوو د ودونو لپاره دوی بیل سیسټم دی د غم دپاره دوی بیل سیسټم دی څوک دلته کې نه پوهېږي غریب ته دلته هېڅ قسمه مسله نشته او بیا وایم د افتاب علي پکې دغه د واده هم چې کوم دی هغه وشو او اوس پکې جمع چې کوم دی د جمع ټیم پوره شو نو جمع چې کومه ده هغه به کوو هغه هم تاسو سره شریکو مننه